دا په مونږ کې د هر هغه فرد کار دی چې وایي چا کلمه ویلې ده. پکار دا دی چې مونږ خپل والد صاحب ته، خپل ورور ته، خپل ماما ته، خپل تره ته په خپله غسل ورکو، په خپله کفن ورکو، په خپله جنازه پړو. اوس چې ستا والد صاحب وي او ته جنازه پړاوی، ستا درد او زما درد کې د ځمکې او اسمان فرق. نو ضروري دا ده چې وایي مونږ او تاسو دا زده کړو. دا د مرګ سلسله دا په ټولو را روانه ده، خو نن په ما ده، سبا په تا ده، سبا به ده، بل ورځ په ده ده. نو خلاصېدل اسم نشته، نو دا څیزونه زده کول ضروري دي. نو فقهاو لیکلي دي السنة ان یکفن الرجل فی ثلاثة اثواب. سنت دا دی چې سړی دی په دریو کپړو کې کفن کړي شي. درې کپړې کمې کمې دي، ازار و قمیص و لفافة. یو ته وایي ازار، یو ته وایي قمیص، بل ته وایي لفافه. قمیص ته کرته هم ویلی شي. نو طریقه کار به دا وي، ښه توجه سره ټول ګورئ چې دا زده کړو. دې ته به اولنۍ کپړه چې کومه د مړي چې څومره هیئت دی، یعنې اوږدوالی څومره دی، نو یو لیش سر طرف ته به اوږده کپړه واخلې، یو لیش خپو طرف ته به اوږده کپړه واخلې. دا ونیسئ چې دا خوراک مکمل خوراک دی. دې ته اولنۍ کپړې ته ویل کېږي لفافه. مثلا چې مړي دومره هیئت دی، نو هغه طرف ته ګوره تقریبا کپړه زیاته ده، دې طرف ته زیاته ده، نو دا اولنۍ کپړې ته ویل کېږي لفافه. دا به دومره اوږده اخلي. د دویمې کپړې ته ویل کېږي ازار. دا به د دغې کپړې نه معمولي لږ کم اخلي، اگر چې دا کپړه د دې سره برابر ده، خو د لفافې نه به معمولي کم اخلي. دا خوراک یې هم دې باندې د پاسه اوچت یې واخلې، اوچت بر ډېر ښه شو. اولنۍ لفافه، ورپسې دویم ازار، بیا دریم چې دی دې ته ویل کېږي کرتا. قمیص هم ورته ویلی شي. د دې طریقه به دا وي، دا به همداسې ډبل ور بالکل دا به دې میز باندې کېغوستلی شي. دلته د سر دپاره ته مونږ کپړه کټ کړې ده او ګریوان غوندې م جوړ کړی دی. کفن کې به بالکل سیلۍ نه وي، نه به پکې استینونه وي، سیلۍ والا خبره به پکې نه وي. نو چې دا درې کپړې د یو بل د پاسه کېغوستلې، نو ادب دا دی چې دا به راتو کړي شي. اوس به مونږ یو ملګری دغه دپاره احمد ته راشه چې دا د ټولو دپاره یو قسم د زده کړې سبب جوړ شي. همدلته سر راوله خپل، لږ کښته شه، معمولي بس. دا کپړه چې دا چې کله انسان لا غسل ورکړی شي که نه، نو یو کپړه داسې وي چې هغه د ده په دې سطر باندې پرته وي. نور جسم خو غسل ورکول کېږي ښکاري که نه، نو یو کپړه د ده په سطر باندې پرته وي. نو دا به په دې حال کې هم پرته وي چې کله مړی راواغېستل شي او دلته کېغوستلی شي، نو دا به پرته وي په ځای. نو اولنی ادب دا دی چې دا به پرې راتو شي. او د غسل نه پس دا درې کپړې به همدغه ترتیب سره کېغوستل شي، د ده په سطر به دا کپړه پرته وي. او جیا ټیک شو، سطر پټ شو که نه، نو دکه کپړه به ترې وویستلی شي. بس دا لمده کپړه د دې کار ختم شو. ښه، اوس چې دا کپړه کومه دې طرف ته اضافي ده، د دې دا یو حصه به دلته د مړي دپاره چې مکمل د سطر پټ شي، او دا دویمه حصه به د باندې به د لاس پټ کړی شي. ټیک شو. دغه شان دې طرف ته هم دا یو کپړه به داسې د ده د جسم نه توشي، دا بله کپړه به د ده د لاس نه راتوشي. ټیک، دا مکمل پیک شو. صحیح شو.
دې ته کورته وایي، د کورتۍ کار ختم شو. اوس دغه کپړې به څنګه را مړیو پکې را بندو؟ نو ادب دا دی چې ابتدا د ښي طرف نه وشي که نه، د ښي طرف نه بدل د داسې طریقه کېږي چې دا د ښي طرف دی او دا د ګس طرف دی. نو کپړه به اول د ګس طرف نه پې ور واړئ. صحیح شو؟ د ښي طرف هغه به پې د بره شي، یعنې څنګه چې مونږ لاس تړو ټیک شو که نه، چې دا ذهن کې اول به پې دا ګس طرف نه کپړه ور واړئ، بیا پې دا ښي طرف نه دا پې د بره شوه. خیال لرئ؟ ها بیا هم دې سره به هم دقه طریقه کار وکړی شي، دا ښي طرف والا به پې باد کې راوچولی شي. ټیک شو؟ دا درې غوندې لړونه به تاسو سره کفن کې جوړی یا تیار ملاویږي. یو به دا دلته لاندې نه وتړل شي، یو به دا د خپو کې دلته یې تړي او که نه کومه اضافي کپړه وي هلته تړي، او دا دلته سر مثلا دلته وتړل شي. په دقه د کفن طریقه د انتهایی آسان، دې کې نور څه زیات نشته.